السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د واده په شپه باندې ناوې ښځه ډیره بې دردۍ سره قتل شوه او ډیر سخت ظلم ورسره هم شوی دی. ملګرو ناوې ښځې څه ګناه وه او په کومه ګناه کې د واده په لومړۍ شپه باندې قتل شوه؟ نو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو ډیر د افسوس او ډیر د جړا مقام دی چې نن سبا په ودونو کې هوایي فیرنګ زیات کیږي. ملګرو د هغه هوایي فیرنګ لا یو ناوې ښځه هم چې په ناوې کوټه کې ناستې وه او هوایي ګولۍ په کمره کې راغلې ده او ناوې ښځه په سر باندې لګېدلې ده چې د هغې په وجه باندې هغه مړه شوې هم ده. ملګرو زما خو هغه پښتنو ته دا پیغام دی چې تاسو ګوره هوایي فیرنګ د چا په واده کې مه کوئ. تاسو چې د هر چا په واده کې هوایي فایرنګ کوئ نو مهرباني وکړئ تاسو د تمانچې دپاره کومې ګولۍ اخلي هغه پیسې هغه واده زلمي له ورکوئ چې هغه پې خپل ضرورت پوره کړي، هسې د چا کورونه مه بربادوئ. ملګرو زما د پیغام هغه پښتنو ته دی چې کوم پښتانه په نسه خبره مشین راغلي او په نسه خبره باندې ډزې کوي. ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.